ولعل المراد بهما في الآية العضو او شاید چې مراد په سمع سره او په بصر سره په آیات کریمه کې اندامي ها اولی لانه اشد مناسبه للختم ځکه دا د ختم سره ډېر ښه مناسبت لري او د تختیه سره مهری اندام سره چې اندام مکمل بنشي او تختیه او غطا او فردی په سبانه پسترګو باندې په سترګو باندې وبالقلب یعنی لعل المراد بالقلب دا بالقلب په بهما باندې عطف ته او په ځل سره به مراد ما هغه شی هو محل چې کوم د علم څه ده محل علم چې کوم ځای ښه پوه شولای په خبره باندې وبالقلب ما هو محل العلم او وقد يطلق التبرو غره اکشان اطلاقات وقد يطلق وكلا كلا ذا قلب اطلاق شي ويراد به العقل ومراد النسي خبر عقل مراد عقل ناخلی قوت عاقله ناخلی عقل په معنا د تعقل سره ده ها معنا د عقل چې کوم ادراک ته ها ځکه شاته والمعرفه لفظ نه دی راغلی دا د عقل عطف تفسیری دی ها او معرفت او عقل یو شی نه دی معرفت او تعقل یو شی دی کو نه شولای ها قرآن شریف کی راځي کما قال الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان فی ذلک لذکر یقینا دې کې نصیحت ته لمن کان له قلب اوس د چا زړه نشته دا چا زړه شته کنه نو دلته عقل دا قلب په معنا ده عقلن سره خو عقل هم دار چي خو چا سره لپاره استعمال کړي نو دلته عقلن په معنا د تعقلن سره چې کم سړی عقل نه کار اخلي ها وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد دي نه چې لو كان لنا سمع او عقل ما كنا في اصحاب کوم د لپاره سمع او عقل وینه مونږ نا دام استعمال ولې ښه پنه پوهیږي تاسو محاشی لاندې لیکلي دي عبدالعزیز شیخ عبدالعزیز سے په حواله باندې چې زړه د شرع په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي ما به صار الانسان انسانا چې د کوم شي د وجه نه انسان څه شي انسان وبسببه كلف الانسان باحکام الشرع هم د دې د وجه نه د مکلف ګرځېدلی ها او په دې سره د استدلال عمل په دې زړه سره کیږي ته چې دلیل نشي په صانع باندې او په سبانه نه دې سره نشي قرآن شریف کې ورته یو د تعبیر فقلب سره شوی ان فی ذلک لذکر لمن کان له چرتا نفس سره شوی و نفس وما سواها فالهمها فجورها چرتا تعبیر روح سره شوی قل الروح من امره دک آیات کریمه کې مراد ده ها نوی دا ټول آیات معنا دا شول ختم الله علی قلوبهم الله یذلون مهر لګولې پسد طریق استدلالهم د استدلال چې کوم لار دا غي ورله بند کړی دا ولا یستدلون دلیل ولا یؤمنون چې دلیل نشینوي نه ایمان بسنګ راوړي ته چې پسانه رومبه دلیل اونې سی بیا ورستو ایمان او به پینې دلیل سره وعلى سمعهم اي وختم الله على سمعهم بلا يسمعون استدلال غيرهم قبل سړي استدلال کی کنه چې خدای دا کړی دی ناغم ناوري پوهیږي فینتفعون به چې دا غینه سواخله پیسې پسترګو فرده ده فلا يرون كمال المستدلين فيميلون اليه چې چا استدلال کړی دی کمال ته خدای رسول دی ناغي ته ګوري نه چې هغه طرف ته مایل شي چې موږ پلان کې ته وګوره په مخ خبره روان دی کنه خو څه دا وجه وانما جاز امالتها مع الصاد اپی سب صاد د حروف مستعلیون ده او استعلا او چتوالی تا بروالی تا ویلی کیږي ها نو تا توای وعلى ابصارهم کی وعلى ابصارهم اماله څه تویل کیږي فتحه فی سب کسره طرف ته مخامخ کې او الف یا طرف ته
او یا طرف طالب مائل کی فتح چرتا نو دا تقاضا د تسپل الصوت کی دی سره تسپل لازی لاندیواله او اخا سواد راغله هغه باندیواله اپی سے په یو ټیم مسړې باندې لاندې څنګه شي چوم برشم کته شغه سواد وی برش आवाज په برکا اور پسې سمدس شاته الف را روان دی اماله ده الف کې چې الف یې طرف تناغوي کته شه یو ټیم باندې چې کته بر بسنګ کېږي پوهیږي پښتو کې مطلب دا شول پیسه وو چې سواد مانع ده د اماله نه سده دا رکاوټ ده که اماله کنه اماله صحیح ده خو معنی دلته سده او باوجود د معنی نه په ابصارهم کې اماله صحیح ده نو دا غي وجه بیانې و انما جاز امالتها اماله جائزه شولا مع السواد د سواد باوجود لاندې لیکلي مان نس مستعلیه يمنع الاماله حروف مستعلیه کې اماله من ذکر چې هغه معنی دی هغه په برکی او اماله کې خطواله ده نتا توای لأن الراء المكسورة اپی سے ابصارهم کری راغلی ده اری باندې زیر ده کنه نو دا رای مکسوره دا مقتضی د اماله ده او سواد معنی ده کنه د اماله پوه نه شولې نو تا توای رای مکسوره تغلب المستالیه دا په مستالیه زوروري دا غالب ده پس پوهیږه خبره ده چې دا په غالب شول نو مقتضی د اماله زورور او معنی د اماله کمزور شو کنه نو دا کمزور او زورور هو نه کیږي کنه الک را څنګه زورور د ویل ما فيها من التکریر راکی تکرار ده را چې ته ادا کوي نو ته به وایي چې زه یو وایم خو یو نه دوه کیږي حمزه را زبر ار دو درې تی جوړی شي په کباخ روانه په ځای ودرېدل نه شي دي کې څه ده پیسه نو چې دې کې تکرار راغی نو چې په دې کما کسره دا هغه سره هم څه شوله مکرر شوله کنه نو پيلزم تکرار الکسره د کسرې سره راغی هغه کسره طالب للامال چې هغه طالب ده صدا نه کم شي چې معنی دی هغه یو شو او چې کم مقتضی دی هغه دو شو ها نه دوه د یو خو نه کیږي جو ځکه امال صحیح شو نه پوهیږي اوس غشاوتن کې درته ډیر شي خبرې کې اوس توقع ده ها وغش مختلف قراتونه وغشاوتن رفع بالافتداء دا خو یو خبره کې بیا رستو وقرئ اثر وي ها وغشاوتن مرفوع ده نرفع بس بنیاد ده رفع بالافتداء دا مفتدا ده عنده سیبو رحمه الله تعالی اپی سیبو نو چرا په بل ابتدا شولا نو دا جمله اسمیه شولا څه شولا ځکه علی ابصارهم خبر مقدم او غشاوه مبتدا پوه شولا به خبره باندې دا بس شي جمله اسمیه بشي او دا په جمله پیلیه عطف شي نه پوهیږي هغه فعلیه شولا دا اسمیه او تاسو ته وی چې د مقام سره دا مناسب هم ده چې هغه فعلیه شي دا اسمیه شي نه پوهیږي وبالجار والمجرور او دا غشاوه رفع معنى مرفوع بالجار اي دل دا رفع شاور کړي جار مجرور جار وعلى ابصارهم ورل سور کړي دا رفع ور کړي نه على ابصارهم جار مجرور رفع نه ور کړي خدا دې متعلق رفع ور کړي ها على ابصارهم هو چا سره تعلق راځي کنه یعنی کائنۃ علی ابصارهم غش هغه کائنۃ له سور کړي خو کائنۃ هو اسی نه راتو بغیر د الله ابصارهم نن جا گویا چې دی ولا پوه نه شولې ها او د اخفش سے مذهب دا ده چې هغه وايي ظرف چې عمل کی نه اعتماد ته حاجت نشته ده لکه اسم فاعل کې مونږ وایو اعتماد به راغلی په مبتدا په موصول او په موصوف دغه کې مویل کنه خودل ته اعتماد ته حاجت وروالا ابصارهم دا ظرف ته جار مجرور ته دي ظرف حکمی وای ها دا عمل کړي دنه نه کړي کائناتن کړي اسم فاعل کړي مخ کې خو سشته نه مخ کې خو علا سمعهم باندې مخ کې جمله ختمه شوې ده خود د پنځ باندې اعتماد ته نشته حاجت نو بیا هم صحیح شونه
او د تایید څوک کی دا اخفش صاحب و یؤیده د تایید کی العطف علی الجمله دیوی پیلیه به جوړ کو نو په پیلیه به عطف راشي نه بیا به ما ته ګوره بیا به ولدا کائناتن په ځای باندې کان راو باسي کانت فراو باسي یا به وجدت یا به حصلت صبراو باسي خو پیلیه به نه پوهیږي كانت على ابصارهم غشاوه یا وجدت على ابصارهم دا وجدت پم پیلیه شي اغا ختم الله بم شي پیلیه شي نه عطف د پیلیه به بچا شي پوه نه شوله نو خپل کار به وشي وي خو ستاسو حاشي چې خپل کار د سیبوي سندانه ښه پوه شوله چې دا اسمیه شي او بچا عطف شي پوه نه شوله په خبره باندې ها ما ته ګوره الله تعالی چې د دې په وګ باندې مهر لګولې د دې په زړه باندې څه لګولې دا د دې د پاره چې د بار نه شي د نه لاړ نشي او د بار نه پوهیږي په خبره باندې نو ما ته ګوره علت موجود ده خو تمام العلت نشته ها دلاش علت شته ده خو څه نشته ده دې ته لکټو ګورای نو ها تمام علت نشته ما ته ګورای ما په دې پسې د لاس د سی اوچت کو په دې ولی الله پسې او دې سي مې بوته بلې مانس کې تاونی ولا نه علت خو موجود شو د واخله خو تمام نشو هغه ته ونه رسید نه پوهیږي یا د مانس کې لاس د سراوړې نو هغه ونه لګیدل نو علت موجود شو کنه بلاغان خو تمام العلت نو ختم نه ده مهر دی تمام العلت منکی علت تمام والی تنفریدی نور علت موجود شوه نه پوهیږي څه مطلب اپی صرف دغل تا مولی صاحب لگیا ده واز و نصیحت کی زپر استاد ہے واز او سکی نصیحت کی ناغا نصیحت شروع ہوئے گا نا علت موجود شوئے ده چڑت سلار شی چې دې سره روان غوږه پر راو رسېږي بس رکاوټ موجود شو نه پوهیږي په خو نه شتلله نه علت موجود ده خو تمام العلت نشته نه پوهیږي او دی بل کې وعلى ابصارهم غشاوتن کې اغا معنی د بداية العلت نه موجود ده تمام العلت نه علت سره موجود شوی دې دا ته ما دي چې دا کې خودل نسنګ بدیلی دل کې وس ادراک لار سره شروع شوی نه ده بچ شروع کېده ما مس کې سره لاله دا څنګه چې سزا پورې دې لیدل او بیا مس کې روکاوټ راغی خو چې لیدلو شو چې ونه شو نه پوهیږي نه ختم سره مانع شو د تمام علتنا مثال د ډال له گزار دی ورکو علت موجود شو مخې ته ډال راغی جو علت تمام نشو په نشو لې او راشه معنی د تمام العلتنا کم شي چې معنی د تمام العلتنا اغه مؤخر وي د بدايه ولکه نه پوهیږي د بدايه العلتنا رومبي علت دا رومبي معنی برسنه د علت موجوده دونه چې علت سره موجود نشي دا رومبي پوهیږي دا علت مخ کې نه وو ولکه بلاغانو نو کنه نو دا علت مخ کې معدوم او عدم اصليه سره اوس چې تا معنی ورته موجود کو د بدايه العلت نه علت په خپل زوړ حال پاتې شو ها په کوم حال چې مخ کې او په اک حالو په نشوله به خبره ها نو ماته ګوره معلول په خپل عدم زوړ باندې پاتې شو مخ کې نم نو اوسم نشته ده پوهیږي او عدم اصلیه دا د امور ثابتونه ده او جمله اسمیه په امور ثابته باندې ده په ثبوت دلالت کی دا غي سره وعلى ابصارهم غشاوه اسمیه پکار ده
او دا ختم الله علی قلوبهم چې کله معنی د تمام العلت نه نه دا د مخکې نه معدوم نو دی موجود شوی دی نو چې کوم شی موجود شي نو حدوث وی دی ته چې نه موجود شي دا غینه تعبیر په پیل سره کیږي ختم الله علی قلوبهم دا غي سره پیلیت مناسب دی ها څه مطلب د مخکې نه سره کار نه کو او وسم چې بس کار شروع کونو شروع کیدو ته په نه خودلې بس مخینا نو پوخانا غزور حالت را روان دی والا ابصارهم غشاوتن کې ثبات ته اشاره شولا چې معلول معدوم دی په عدم اصلیه سره بزور حال را روان دی او ختم الله علی قلوبهم اس نوې مهر په ولګو ها څه مطلب مخکنه هو علت موجود چې سلال شي خو مخې ته رکاوټ راغی د تمام العلت نه علت یو ځل موجود شو حادث شو نوې موجود شو راغی نه تعبیر په ختمه پیل د سیبه سیب خو سیبه سیب دی ښا نو ځکه دا قول څه شو اگر چې یو فعلیه ښکاري بله تا ته به د یو څیز منځ کې ظاهر څه نه ښکاري مناسبت خو دننه به پکې ډېر غټ مناسبت یې ښا نو ته خو ووایې چې ویؤیده العطف علی الجملة خو کته محشي هغه بل انداز اختیار کړلو ها تاسو پوه شولې وقرئ یو قرات کې نسب سره راغله او علی ابصارهم غشاوتن فراغله على تقديره وجعل على ابصارهم غشاوتن وجعل لان لكل على طريقه قولهم علفتها تبنا وماء باردا علفتها تبنا وماء نو علف خود تبن سره لګي خود ماء باردا سره ندی ماء باردا بل عامل را وباسي نو دا على قلوبهم او دا على سمعهم سره خو ختمه برابر ده خود پردې د پاره خو ختمه نه برابرېږي نه دی له وجعل را وباسي دا جعل به بچا عطب او على حسب الجار وايصال الختم بنفسه اليه یا پس دا جار به حذف کو جار به حذف او ختم با ورسو بنفسه اليه چاته دشاوه نه معنا بداسي شي وخط او على حسب الجار وايصال الختم بنفسه اليه ندسي بشيا بيسيبو والمعنى وختم على ابصارهم بغشاوه ابيسيب غشاوتن ده نو دا غشاوتن اصل کې بغشاوتن ده بي وختم على ابصارهم او الله د دې پسترګو باندې مهر لګولې ده په غشاوي سره بغشاوی نو ختمه متعدی شو غشاوتن ته خو په واسطه د با سره نمون بیا با حذف کړله او علی حسب الجار با څه شوله او ختمه دک کشان موصول شو د چا سره د غشاوتن سره ویږي دې ته حذف ایصال وای نو معنا دا شوله وختم علی ابصارهم غشاوتن نو غشاوتن دا منصوب دی په نزع د خافض سره حرف جر استلی شوی دی اصل کې بغشا وقرئ یو قرات کې بزمه او پر په سره راغله او سره د زم تعلق د کلمې د اول سره دی ځکه مبنیات دي کنه نو اول مضموم دی او آخر مرفوع دی نو غشاوتن شو څه شولو غشاوتن په فتحه او بنصب سره راغله د په غشا وطن وهما لغتان فيها یو کې غشوتن راغله په کسره سره او شاته به مرفوع شي او په فتحه سره راغله او شاته به یا مرفوع شي یا منصوب شي نغش غشوتن او غشوه او اخر کې وی دا غینم بدل کا وعشاوتن عین سره راغله اغه عین الغیر المعجمه چې ټکی والا نه ده ها ټکی والا نه عشاوه بیا څه ته ویل کېږي په سردا مصدر د اعشا ده اعشا هغه کس ته وی چې د شپې نظر کار نه کیو د ورځې نه کار شب کور چې ورته وای ها شب کور ورته وای د شپې کوري کنه که د شپې تیاری د ورځې ورانه یې راوځي بارته نو علی ابصارهم عشاوتن بسترګو باندې عشاوه ده څه مطلب بعضی سيزونه اینی او بعضی نه ها حق خبرې نه نور خلق وی دغه خبره وی اوري دغه نه وی ها